زما عزتمندو اصلاحي مدلل د درة الناصحین په حواله باندې یو ډیر عجیب او ډیر ناشنا حدیث د قربانی د فضیلت متعلق را نقل کړي. حضرت علی رضی الله عنه فرمای سوچ د خپل کور نه د قربانی غشترو د پاروزی نو د هر قدم په عوض کې لس نیکي لیکل شي، لس یې ګناهونه معاف کول شي او لس درجه اوچتول شي. کله چې د ساروی مالک سره د غشترو د پاره خبره کوي نو دا خبرې د تسبیح ویلو مر اجر او ثواب لري. کله چې د ساروی قیمت د ساروی مالک ته ورکي نو د هر درهم په عوض کې 200 نیکي لیکل شي. بیا چې کله دا ساروی د غټ اختر په ورځ باندې د حلالو د پاره پزمکه راسملی نو د تر د اوم زمکه پورې تمام مخلوقات د بخنه دعاګانې غواړي. کله چې د ساروی وینه تویش نو الله تعالی د وینې د هر ساز کی په عوض کې لس فرشتي پیدا کی چې د دې لپاره د قیامت پورې استغفار او د بخنه دعاګانې غواړي. به چې کله دې ساروی درې محصا غوغه په فقیرانو باندې تقسیم شي نو د هر نوړې په عوض کې دومره اجر او ثواب ورکول شي لکه چې د حضرت اسماعیل علیه السلام د خاندان یو کس چا سره غلامی او د آزاد کی. زمونږ ډېر عجیب فضائل د قربانی متعلق راغلي دي. یو روایت کې راځي کله چې مؤمنان د خپل قبرونو راپاسي نو الله با فرشتو ته فرمایي اے زما فرشتو زما بندگان پیدا مبوزه په خپل خو باندې مبوزه بلکې په خپل قربانو باندې دې سواره کې ځکه دوی په دنیا کې په سرلو باندې مختشوي دي عادت شوي دي. اوله د منی په شکل کې د پلار د شا د پلار ملا د دوی د پاره سورلی و، د منی په شکل کې د پلار شا د دوی د پاره سورلی و، بیا د حمل په صورت کې د مور خېټه د دوی د پاره سورلی و، بیا د پیدایش نه بعد تر د فیو اوړېدو پورې د مور غېګه دوی د پاره سورلی و، بیا د پلار سټ د دوی د پاره سورلی و، بیا په اوچه باندې اسونه او قشره د دوی د پاره سورلی و، او په سمندر کې غټي او وړي کشته دوی د پاره سورلې وي. دا چې کله وفات شو نو قبر ته د اورلو په وخت د نورو مسلمانانو اوږي د دوی د پاره سورلی و، او چې کله دوی د قبرونو راپاسېدل نو پیدا مبوزه ځکه دوی خو په دنیا کې په سورلې باندې مختدي، لہذا دوی ته د دوی قرباني را مخه ده چې په هغې باندې روان شي. سوچ قربانیو کې روایت کې راځي چې کله دا د قبر نه راپاسي نو د قبر سره به یو بهترینه سورلی وګوري چې ویښتان به د پړقېدونکي د سرو زرو وي، سترګې به د یاقوتې وي، ښکرونه به د سرو زرو وي، او دا کس په دې نه پوښتنه وکړي من انت فما رأيت شيئا احسن منك، دې به تپوس ته څوک ما خو د ستا نه بهترین څیز بل نه دی لیدلی. ابو ته جواب ورکړي انا قربانك الذي قربتني في الدنيا اركب على ظهري، زستا هغه قرباني چې تاسو په دنیا کې د الله د رضا لپاره قرباني کړو، اوس ته زما په شا باندې سور شه، نو دا کس په دې باندې سور شي، دا به د آسمان او د ځمکې په منځ کې د عرش نه علاوه به بل سوري نه وي، دی به اقه د عرش سوري ته بوځي. د قربانۍ د دې ډېر عجیبه فضائل راغلي دي. عزتمندو پکار ده چې انسان کوشش وکړي چې قرباني وکړي. دا په کال کې د یو عمل دی، یو ځل کېږي او ډېر بهترین عمل دی. د ابراهیم علیه السلام د هغې یاد دی، د هغې یو ځل حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرمای رسول الله مبارک نے صحابه کرام تپوس وکړ یا رسول الله ما هذه الاضاحي، اې د الله رسوله دې قربانو حقیقت د دې څه دی؟ نبی مهربان صلی الله علیه وسلم او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم،
دا دستاسو د پلار د حضرت ابراهیم علیه السلام طریقه او یادگار دی. حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایي چې موږ بیا عرض وکړو فما لنا فيها یا رسول الله، اے د الله رسوله زمون د پاره پدې کې څه اجر دی؟ نبی مهربان فرمایي بكل شعره حسنه، د سروي د هر وخت په عوض کې یو نیکی ده چې دا واستاسو په عمل نامه کې لیکل شي. صحابه کرامو بیا عرض وکړو فصوف یا رسول الله، اے د الله رسوله آیا د وړې عمده حساب دی؟ یعنی د هر وړې په عوض کې به هم یو نیکی ملاویږي؟ پیغمبر پاک کو فرمایل بكل شعره من الصوف حسن، او د وړې د هر وخت په عوض کې به هم یو نیکی ملاویږي.